امون بولی دا مسلمانین پالو مسلمانانو تبرون نه وایو حالان کې نبی صلی الله علیه و وسلم د مؤمنانو مثال د یو جسم بیان کړی دی چې د مؤمنانو مثال د یو جسم په شان دی کله چې په وجود کې په بدن کې په ځای باندې تکلیف وي دا ټول جسم هغه په تکلیف کې دی زما په غاښ باندې درد رااله دا نور جسم دې سينو چې په غاښ باندې درد دی جو بس په دې باندې دی او دا نور جسم دا په آرام کې دی نه کله چې زما په غاښ باندې درد راشي تکلیف زما ټول بدن ته ولی د دې تعلق دی بل سره دې مضبوط دی چې دا دی بل نه جدا کېدل نه شي زما په سر باندې درد راشي په ټول جسم باندې تکلیف وي زما په غوته باندې تکلیف راشي په خپل باندې وسره تکلیف وي ولی د دې هغه تعلقات چې کوم دغه مضبوط دي هم دغه تعلق نبی صلی الله علیه و سلم په دې حدیث کې ذکر کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم د مؤمنانو د مسلمانانو مثال د یو بل سره په رحم کولو کې د یو بل سره په شفقت کولو کې د یو بل سره په محبت او مینه کولو کې د دې مثال څنګه دی مثل الجسد الواحد د وجود په شان ترې د جسم په شان ترې اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى کله چې بده وجود کې بده جسم کې یو اندام دا په تکلیف کې دی نو ټول جسم او ټول وجود چې کوم دی هغه شپه دغه د فارونه په هغه باندې تب راځي ولی تعلق د دې یو بل سره مضبوط دی هم دغه تعلق د مسلمانانو دی چې کله په مسلمانانو کې په بعضي مسلمان باندې دا تکلیف راشي د دې تعلق دا بده سي جوړ وي د سي مضبوط تعلق پیدا دی چې په مسلمان باندې تکلیف ته دغه تکلیف په ما باندې هغه باندې خوشحالي را لاله دغه خوشحالي دا په ما باندې دا څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا مثال دا بیان کو او دارور ولی دا خدای رب العالمین یو غټ نعمت ته په موږ باندې یو غټ احسان دی په موږ باندې او رب العالمین د دې تذکرہ په خپل کلام کې کړی دا چې دا یو بهترین نعمت ما پتا سو باندې کړی دی رب العالمین فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا د رب العالمین دین دا مضبوط ونیسئ ولا تفرقوا ډېر ډېر مکیږئ واذكروا نعمت الله اذ كنتم اعداء رب العالمین هغه نعمت را یاد کړئ کله چې تاسو دشمنان وای فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا رب العالمین هغه نعمت را یاد کړئ چې تاسو کله دشمنان وای تاسو پر ژوند کې مینه پیدا کړله پدې کې مینه واچولا فاصبحتم بنعمته اخوانا رب العالمین پر رحم باندې تاسو رونه جوړ شوي د اسلام نمخ کې دور جاهلیت چې انسان د ځان تر آیات کې هغه وخت انسان ځان تر آیات کې چې باغې کې د مشر لحاظ دانو د کشر لحاظ دانو مورپلار دا چانه پیجندل خويندرونه دا چانه پیجندل هر چا صرف خپل غیرت د ښکارا کوو چې دا زما غیرت ته بل انسان ته دا پسپک نظر باندې به قتل زما غیرت دا ډیر زیات ته بل مسلمان بل انسان ته دا پسپک باندې قتل کله چې اسلام دا راغې رسول الله صلی الله علیه و سلم رب العالمین د طرف نه دین دا راوړو رب العالمین دا نعمت دا ذکر کو چې فاصبحتم بنعمته اخوانا هغه جاهلیت را یاد کړي اسلام راغې رب العالمین رحم پتا